شیعیان عام معتزله دي او جبریه دا تبلیغ والا کوم جبریه راغلي دی وی هر څه خدای کوي انسان مجبور محض کړي نو دوی کې د جبریه خیالات دي او دا حالت ته داسې بنور خدای پاک کوي او په انسان کوي او انسان دخل لري انسان قسم لري چې انسان د دې تحریک اگر دویم نمبر اهم او ضروری خبره ده چې په دې لار کې غوتاسو د جبريو د عقیده پرچار کوي نشر او اشاعت داغي کوي نو دی بیا وی مونږ په دې کې چرته د جبريو د عقیده پرچار کوو مونږ خو د دین اسلام ما اشاعت او پرچار کوو خلکو ته دین کلمه خایو د دین اشاعت کوو د اسلام اشاعت کوو جبريو عقیده مونږ چرته خایو نو جواب دا دی اول جبريه سوق دي جبريه چې دی تقویت الایمان کې شاه اسماعیل دهلوی لیکلی دی او د شاه اسماعیل دهلوی باره کې مولانا الیاس د جنازې باره کې وای د جنازه لیټ شو یو بزرگ خوب لیدو چې حضور مبارک وای چې دا جنازه زرو کې مونږ د ملمه په انتظار یو نو دا ځان له جدا خبر چې دا دی ریشه وای کو دروغ وای دا ځان له خبره ده خو د دې په نسبت باندې شاه اسماعیل دهلوی دومره مقبول دی چې دا سه کرامات ته بیانې ښه دینی دعوت صفحه نمبر 48 باندې دا کرامت ذکر کړی دی اوس د جبریو باره کې چاله چې کرامت بیان کړی دی د چا کرامت بیان کړی شاه اسماعیل دهلوی هغه د جبریو باره کې څه وایي تقویت الایمان کې صفحه نمبر 137 باندې جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہی د چا چې دا عقیده وي د جبریو باره کې وایي ښه کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے چې انسان د څه غونډه دی د کاڼي په شان مجبور محض دی سم نشي کولی ښه او جبریه دا وایي سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے دا ټول څه څوک کوي دا الله تعالی کې جبریه دا وایي چې سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے دا ټول څه څوک کوي اللہ کوي ان عقیدہ وی دی عقیدے والا لوگ مسلمان نہیں دا خلق سدی چې څوک وی چې دا انسان د دې کاڼي پشان دی او دا ارس خدای پاک کوي وی دا عقیدے والا خلق چې دی دا مسلمانان نه دي اسلام سے بے نصیب ہے او دا خلق د اسلام نه سدي بے نصیب دي با نصیب نه دي بے نصیب دي ښا دا څوک وی د جبریو عقیده تقویت الایمان کې شاه اسماعیل دهلوی بیان کا اوس را شو ګورا هغه د جبریو دا عقیده بیان کا چې د انسان پشا پتر او کاڼي غونته کې مجبور محض دی او دا ټول رسول الله تعالی کوي اوس دغه عقیده خود په اردو کې لیکلي مسله ده او دی پښتو کې وي پښتو کې څنګه وي پښتو کې دا څه وي اردو کې دا څه الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دا الله نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین دا د کلمې طیبه مقصد بیانې ښه ارس خدای کوي مخلوق سم نشي کولی نو اول نمبر زمونږ دا تپوس دی چې د کلمې طیبه دا مقصد چا بیان کړي د حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام نه راواخلې تر دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم پیغمبر دا مقصد او مفهوم او معنی بیان کړي دویم نمبر کم یو مفسر په خپل تفسیر کې دا د کلمې طیبه مقصد بیان کړی دی دیار هارونی اچ مناظر یادېږي هر یو باطل د پاره شمشیر ہے در یادېږي